الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. دا اوس نور طریقې دي د تعلیم ورکولو د تربیت کولو چې څنګه به سړی چاته عقیده دی. قل وایه ورته إني نهیت یقینا زه خو منع شوی یما ان اعبد الذين د عبادت دغه کسانو نه تدعون چې تاسو ته مدد شوای من دون الله سوا د الله نه. قل بیا ورته وایه لا اتبع اهواءکم زه خو تابعداري نه کوم ستاسو د خواهشاتو. قد زللت اذن زه بېلارې شوی یم په دغه وخت کې کما تابعداري وکړله. وما انا ونیم بزو من المهتدین د هدایت یافتونه بله طریقه. قل وای ورته انی ز بشکا علی بینة په واضح دلیل باندې یما من ربی د خپل رب د جانبه. وکذبتم تاسو تکذیب کړی دی به داغې ما عندي نشته زما سره ما هغه تستعجلون چې تاسو په جلدی باندې غواړئ به هغې لره. تاسو چې کوم مطالبې زمانه کوئ زما څه نشته ځکه د معجزو اختیار د الله سره دی. ان الحکم الا لله د فیصلې اختیار نشته مگر د الله د پاره دی. حکم به د الله چلیږي، حاکمیت به د الله، اقتدار اعلی به د الله. یقص الحق الله حق بیانوي وهو خیر الفاصلین الله ښه فیصله کوونکی دی. بله طریقه قل وایه ورته لو ان لی لو ان عندي کچرته وی زما سره ما هغه څه تستعجلون چې تاسو په جلدۍ باندې غواړئ به هغې لره لقضی الامر نو خامخا فیصله به شوی وی د کار بیني و بینکم زما او ستاسو منځ کې. هغه سره هغه عذاب دی نو پیغمبر یې خو تنګ کړی و، پیغمبر ورته خیر هم کړی وي. والله تعالی اعلم بالظالمین پیژني ظالمان. وعنده مفاتيح الغیب وعنده د الله سره مفاتيح الغیب چابیانې د غیب دي یا تالی د غیب دي. مفاتيح جمع یا د مفتاح ده، مفتاح چابي یا جمع د مفتاح ته. مفتاح نو بیا خو تالی ته وایي ظرف مکان دی د کلاوېدو ځینې بیا خو تاله ده. نو مفاتح جرندو ته هم وایي او مفاتح چابیانو ته هم وایي. وعنده د الله سره مفاتح الغیب چابیانې د غیب دي یا تالی د غیب دي. لا یعلمها نه پیژني دغې مفاتح لره الا هو مگر دغه یو الله یې پیژني. ویعلم الله عالم دی ما په هغه څه باندې فی البر چې په وچه کې دي او فی البحر په دریاب کې دي. نو مخلوقات خو صرف په وچه او په دریاب کې نه دي، مختلف زوګ پر هوا کې هم دي. نو اصل کې اعظم المخلوقات دغه دوی دي چې کوم په سمندر کې دي او یا په وچه دي. وما تسقط من ورقه دا د الله قدرت ذکر کوي. وما تسقط نه پریوزي من ورقه یو پاڼه د ونې نه الا یعلمها مگر د الله پیژني. ولا حبه یعنی ولا تسقط من حبه نه پریوزي یو دانا نه پریوزي یو دانا نه غورځيږي یو دانا غنم جوار اوربشا فی ظلمات البر په تیرو د فی ظلمات الارض په تیرو د ځمکه کې چې زمیدار کر وکي. ولا رطب نشته یو لون شی ولا یابس نه وچ شی الا فی کتاب مبین مگر دا په کتاب مبین کې دي. کنایه د الله د علم نه او د لوح محفوظ نه. وې د امام محمد ابن حسن شیوانی یو واقعه مشهوره وې چرته یو کس ته ویلو چې قرض را راکې 2000 روپۍ 2000 دینار قرض راکې او هغه ورته ویل چې رد مولا سړی ته به بیا کم ځای نه راکې. مولیان رسو قرض نه ورکوي دا به د کم ځای نه راکوي. نو هغه ورته ویل ضرورت مې دی ویل بس نشته را سره ویل بیا بل کار وکړه د دې پیسو په عوض کې رانه مسلې یادې کا علم به درته وښیمه او ته ماله دا پیسې راکړه نو خیر دی هسې به رانه کړې تا د فایده وشي د دنیا او د دین. ویل زه په مسلو باندې څه کوم مسلې د مولیانو مبارک شه چې کوي ځان له زه مسلې نه یادوم. ټیک ده. ورځې تېرېدې نو د لور واده و. وایي لور ته یو ورځ ویل چې لورې ډېره زیاته راته ګرانه دغه اکلوتي بیټي وایي وا زه به تاله د دنیا سامان کوم د دنیا هر څه بدله کوم. خلک وایي د مرغۍ پی بدله کوم. دا خلک درته حیران شي او که درله مې ونه کړو نو دا ستا د مور دی په ما باندې طلاق یې د دنیا سامان د نیکم نشو کولی. هغه چې کله د جنې واده شو سار بتلو ماښام به چې راغی نو ښځې به وتل پلانې شپې کې کم دی. بیا به سبا بازار ته لاړو ویل پلانې شپې کې کم دی. دا ټولې پیسې چې هغه ته ولګېدلې سامان یې پوره نه کړو، ځمکې ولې خرڅې کړلې سامان یې پوره نه کړو، قرضې وکړلې سامان یې پوره نه کړو. چې پوره نه کړو نو بس حوصله یې وبایلله دا خو ورڅه کم دي.
مسله راله چې د خپل لور لا د دنیا سامانونه نو کړ خدا خزه په طلاقېږي نو خزه ام تیزی او لور لم سامانونه کول بس کوي مولوی سی بسراغه چې رجس قسم یې کړی دی خزر باندې طلاق ده نو دنیا سامان بوله کې وس بل مولا پسې تله بل مولا پسې ټول دغه یو جواب ورکړي چې ستا خزه به طلاق ده ویل چا ورته ویل چې لکه ستا اطمینان نه کې امام محمد بن حسن شیبانی لاړ شه امام محمد لا وی هغه ویل چې ته نه شپله پیسې را نه قرض غوښتې او نه مې ول ورکړې اوس څنګه مخامخ کېږم ته خو اخر راغې چې راغې ته کېنه سوجره مسله مې ده داسې قسم به کړی دی اوس را باندې خزه طلاقېږي مولیان امراته وي چې خزه را باندې طلاق ده امام محمد ورته ویل چې ته پلانې نه چې هغه ما د نه پیسې غوښتلې ویلې ما ویل دا مسلې ویل اوس نه میلاویږي ته اوس ګرځه ما دې قرض نشو راکولی او زه تعالی اوس داسې مسله حل کما نه حل کوم وی زما ضرورت دی ویلې چې وکړه هغه 2000 روپۍ راله راکړه 2000 اکه مې چې غوښتې کله کله به داسې چل کوي د خلکو سره د عوام چې کله کله انعام شي دقه چل به وسه کوو بیا یعنې بغیر نه سمېږي دا بیا بولیان د سپک ګوري ویل دا پیسې راله چې راکړي بیا ورته مسله او ویل دا مسلې مې د طلاقو مسلې مې درته ښودلې بس ویل چې دا به درله درکړم ویل نه لاړ شه قرض یې ولا وکړو پیسې راوړلې ویل قرآن کریم درکړه شته ویل ویل راوړه چې قرآن کریم یې راوړ ویل دا واله زه مزې کوه ښځه باندې طلاق دا قرآن دې ورکړه لور له مصحف د قرآن کریم لور له ورکړو زه سړی خوشحاله چې قرآن ورکول خو څه مسله نه ده نو ویل بیا چې کله دا لاړلو نو یو شاګرد امام محمد نه تپوس کړی دی چې صاحبه دا څنګه جواب دی ورله ورکړو قرآن کریم دې ورله ورکړو ورته دې ویل چې زه ښځه باندې طلاق نه دلیل څه دی امي خو دلیل نه غواړي مولا خو دلیل غواړي هدایت ورته وایو قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين قرآن کې هر سری رطب او یابس په قرآن کې شته وچ او لامده په قرآن کې دي یو شی قرآن نه دی پرېږي هر څه په قرآن کریم کې دي نو قرآن کریم د هر څه مجموعه ده په دې وجه باندې په باندې خزه طلاق نشوله دا امام محمد ابن حسن شیبانی حقیقت دا ده چې د قرآن کریم ډېر لوی مهارت امام شافعي رحمه الله په خپل باندې فرمایي وي ما د ډېرو علماو په درس کې شرکت وکړو د قرآن خو د امام محمد په شان قرآن یو استاد هم نه وي هغه اعتراف امام شافعي کړی دی امام شافعي د امام محمد شاګرد دی بیرته امام محمد د امام ابو حنیفه هم شاګرد امام مالک هم شاګرد دی خدا دومره قابل انسانو د قابلیت حقیقت دا وکړي چې وې دا امام ابو حنیفه نه لاړو امام مالک سے بخاله لاړو درې کال دغه نه موطا ویلا نو دا موطا اصل کې یو د خو یو ته موطا امام مالک یو ته موطا امام محمد وای دا موطا امام محمد هغه د کوم چې امام محمد د استاد نه لیکلی دا موطا امام مالک هغه چې بل شاګرد د استاد نه لیکلی یو کتاب دی نو موطا امام محمد کو سره امام بونی په مرویات ملګری شوی دی نو کله چې د امام مالک سره درې کال تیر کړ واپس راغی نو په امام مالک باندې بیرته کتاب ولیکو الحجة علی اهل المدینه په نوم باندې چې زما د امام مالک سره کوم مسلو کې اختلاف دی ډېر لوی سړی ورکوټ انسان نو نو دا دلیل وایو چې را د دین ثابتېږي چې قرآن ډېر قیمتي کتاب دی هر څه نه قیمتي دی نو هغې نه رسم دا جوړ شو چې اوس جنکۍ کله ودېږي نو خلک وله قرآن ورکړي نو هغه په دې نیت نه ورکړی خو شی وران شو نو جنکۍ چې اوس ودېږي نو قرآن له خلک په لاس کې ورکړي هغې چېرته ویلی هم نه اکثر پې پوهېږي هم نو نه رالي او په هغه ټایم کې د څه نیکه جوړه کړي او د قرآن له په لاس کې ورکړي وهو الذي الله ذات يتوفاكم بالليل چې وجنې تاسو د شپې ودکه یم یو نوی موکم ويعلم الله کوي ما پاسمنه جرحتم بالنهار شکوي ورزي کسبتم ثم يبعثكم بالله ريخي تاسو د خوب نفي په دې ورځ کې د صد لپاره لې خو زاد لپاره چې پرشي اجل مسمن نیټه مقرره عمر پرشي د چا چې پاتې دي یا رزق پرشي ثم بیا الی دی الله تمرجوکم تاسو واپس دا ثم ينبئكم بیا الله خبر کی تاسو بما کنتم تعملون تاسو په عمل باندې وهو القاهر فوق عباده دا بل دلیل دی الله رب العالمین په قدرت باندې وهو القاهر د الله زور ور دی فوق عباده د خپل بندگانو د پاسا ويرسل علیکم حفظه علیکی پتا سبحانه څوکیدارانی فرشتي الله څوکیداران را لېږي سورۃ درات کې وراشي له معقبات من بین یدیه ومن خلفه فرشتي مخ کې ورسو زمنګ نه ګرځي دوه کرام الکاتبین دي دین علاوه حفظه فرشتي د هر مسلمان سره دو مخ کې ورستو خیل استغسله صدا ګرځي او د الله په حکم باندې ساتي کله کله تاسو خیال یې معمولی سو ستر پر غوګنی وشته وما لک پر غوګنی بس گاډي مې غرزولې دا لک پرخ نه دا فرشتو تر دی خوا کړی دا فرشتو مددي د حقیقت داسې دی سړی یاره وې ز
د بچ کېدو چانس نو زبچ شوما او دا پرشتو سوچت کړه یو بیرته خو دی د خلک وی کنه سي حدیث کې مالی دل نه دي نه په قران کې شته او د خلکو دا خبره د ټیک کارا کی او د ماشومان سره د پرشتو مدد دي دسی وی کنه زما مخ کې د ماشومان کله کله د کټ نه غورځي په دې سر ولګي ته د مړ شو د زنګو نه ماشوم را غورځیدلې دي او چې وزن څنګه وچاړي مور راشي غیږ ته نشسته په خنداش خیال می کنه حقیقت دا دی چې دا پرشته دا تعاون کوي د انسانانو سره د ماشومان ساتي او کدا ماشومان نه ساتلې منګه نه ساتلې ماشوم چې د بلې سر ته ورسیږي نه ماشوم بس پويږي چې زه خوږم برا کوزه خوږم بیا نه را دانګيستا خلک پسې منډه کیو دا بدا تاویږي دسی بزي او را دانګي نه ذکر الله تعالی ساتي دا د الله رب العالمین حفاظت ته چې الله تعالی محافظ مهیمن دی حتی اذا جاء احدکم الموت حتی چراشی او کستا سول مرګو توفته ساق بس کئی ددنا رسولنا زمنگ پرشتے وهم لا یفرطون او دی اس کا میں نہ کئی پدی روح قبض کولو کی د چا سرا ثم ردوا الى الله بیا واپس بوت لشی الله تا دا روح نے واپس لشی الله تا مولاهم چ مولا د دی الحق حق مولا دے دا الحق دا الله او دارنګ د مولاهم د دې صفت ده علام حق ده مولای حق ده خدای معنا ده مولاهم چې مولا ردی دی الحق حق مولا دی الله خبردار لو الحكم د الله د پاره د فیصله اختیار دی او اسرع الحاسبین د الله زر حساب کوون کې دی قل او ورته مې ينجيكم سوک تاسو بچکی من ظلمات البر د تیرو د وچینا د مشکلاتو د وچینا او البحر د مشکلاتو د دریاونا تدعونه را مدد شوای تاسو دی الله تا تزرعا پاجزیبانی او خفیتا او پټ پټ لګیای خوپیا تور باندې پټ پټ تاسو لګیای پاجزی باندې دینه معلومه دا شو چې دعا پاجزی باندې غوړه ده او پټ پټ غوړه ده لئن جانا من هذه کا الله من خلاص کړو د دې مصیبت نه لنکونن خامخ شوب منګ من الشاکرین د شاکرین د شکر استونکو نا قل وایو ته الله ينجيكم منها الله خلاص تاسو دینا ومن كل کرب د هر مصیبتنا ثم انتم تشركون بیا تاسو د الله سره نور خلق شریک وي قل وایو ورته هو القادر د الله قادر دی علی پدی بنی ایبعث علیکم چراولیږي په تاسو باندې عذاب من فوقکم تاسو د پاسا یعنی حاکمان د باندې خطرناک راولي من فوقکم یا دا معنا دا چې د پاسه باندې د الله تعالی طرف نه بارانونه بنشي او من تحت ارجلکم یا د باندې الله عذاب راولېږي لاندې د خپوس تاسو نه بچم نه فرمانه شي کشران نه فرمانه شي او یا دا چې زلزلې د باندې راشي دا معنا دا فصل ونه شي او به ختم شي او یلبسکم یا بل ګډ وډ کې تاسو شي عن پړل ډلو کې خانه جنگي به شروع شي او یذیق باسکم وبسکای باز لرا باس بازن طاقت د بازو جنگ د بازو په کورنۍ کې د قتل او قتال شروع شي او بازو د بازو طاقت وسکی انظروا غرا کیف کانا انظروا غرا کیف نصرف الایات څنګه موږ په تفصیل باندې بیان آیاتونه لعلهم در پر چې يفقهون دی پوښي د شرک بوتلان باندې او د توحید په حقیقت باندې پوښي وکذب به قومک او تکذیب کړي د قران ستا قوم او هو الحق حال دی دا قران حق کتاب دی نقول آیا ورتعالى است علیکم نعم ز پتا سبحانه وی وکیل انس ذمہوارو لكل نبأ ان هر لوی خبر د پاره مستقر وقت مقرر دی د هر خبر د پاره یو خاص وخت دی وسوف تعلمون زر دی پوهه بشی تاسو و اذا رايت الذين كل چتوین هغه کسان دی آیت کې حکم دی بالتباعد عن مجالس الشرك والفسق والبدعه چلاوی تاسو تباعد کوي د شرک او د فسق او دارنګي د بدعت د مجلسونو نزان لري لري ساتي مکه نه یو سره او سره کیناسته نو تاسو کې ګناګاری و اذا رايت الذين وكل چتوین هغه کسان يخوزون چین نوزي فی آیاتنا زمن پایتونو کې د استهزاء په تور باندې فاعرض عنهم خواړه ود دوینا حتا يخوزوا حتا چورن نوزي فی حدیث په خبرو کې غیره په نورو خبرو کې و اما ينسينك کچر تهیر کستان شیطان د دې دا ناستستانه یریږي او دا ګناه ده نه یریږي فلا تقعد مکنا بعد ذکر او رسد یاد دونستانا چتا ته یاد شو بیا ته پاسېګا یا فلا تقعد مې سارېګا بعد ذکر او رسد یاد دونا یا رسد نصیحت نا مال قوم ظالمین د ظالم قوم سرا وما على الذين نشتبا کسانو بني يتقون چزان د شرک نه بچ کئ من حسابهم دا غوی د حساب نه من شین اس قسم سم ملامت یا اوس ذمہواری د مشرکان رو ذمہواری پتا باندې نه د صرف او صرف دعوت ول اورګه ولکن لیکن ذکر
پتا باندې دا غوی د پاره نصیحت ده لعلهم دې لپاره چې یتقون ځان بچ کې د شرک نه وذر الذین نصیحت دی وتوکو به پرې دا وذر الذین پرې دا کسان اتخذوا دینهم چې نیولې د خپل دین را لایبن بلوبوس ولهو پټوکو وغرتهم الحیات الدنیا دوکه کې چولې دي دوی درا دنیوي ژوند وذکر به نصیحت کوا په قران باندې دوی تا وذکر نصیحت کوا به په قران باندې ولی ان تبصلا نفس بما کسبت ان تبصلا لالا تبصلا چراغیر نشي نفس نو انسان بما کسبت د خپل عمل په وجبانه پور کې راګیر نشي ان تبصلا ان تحبس نفس في نار جهنم دای معنا ده نصیحت د زکه کوا ان تبصلا چراغیر نشي نفس نو انسان بما کسبت په خپل ګناه باندې پور د جهنم کې ليس لها نبي در پارا من دون الله سوا د الله نه ولي بچ انکه ولا شفيع نسوک سفارشي وان تعدل او کدا نفس جرمانه ادا کی کل عدل ډیر جرمانه لا يؤخذ وابن غستیش من هذا دي نفسنا اولئک الذين دا خلق دي وبسلوا چې دی راګر شوی دي بما کسبوا د خپل عمل په جبانه لهم ددید یا وبسلوا راګر وکړل شي بما کسبوا د خپل عمل په جبانه لهم شراب دي د پاره بوبوي من حمیم گرم وبو وعذاب عذاب یلیم دردون کې بما كانوا یکفرون د رکو پر په جبانه قل وای ورتا اندعو من دون الله آیا من رامدد شوایو سوا د الله نه ما هغه چاته لا ينفعنا چې پیدا نه راکې منګلا کمن ورتا आवाज وګو ولا يزرنا زر نه راکې منګلا کمن ورتا आवाज ونکو قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا بدی آیت کې یو استفهام دی او د استفهام انکاری وي هغه دا طریقه ده چې د الله نه بغیر منګ چاته आवाज نکو زکه په आवाज کولو کې فائدہ نشتا او په आवाज نه کولو کې نقصان نشتا نو موږ بیا الله ته आवाज نه کو دې ته ویل کېږي شرک فی العبادت باندې رد دی چې صرف او صرف د الله عبادت کو او یا په شرک په دعا باندې رد دی چې د الله نه بغیر د چانه یو سړی غواړي نو دانه دی پکار قل وایا ورتا انا دعو وایا من را مدد شو وایا من دون الله سوا د الله نه ما غستا لا ينفعنا ان دعوناه چې موږ لا پیدا نه راکې کومه ته आवाज وکړو ولا يزرنا ان ترکناه او موږ لا زر نه راکې کومه پریدو ونرد موږ واپس کړل شو الا عقابنا په خپل پوند باندې بعد اذ هدانا الله رسولغینا چې الله موږ ته هدایت کړی دی الله موږ ته هدایت کړی دی دا غین رستو موږ غیر الله تعالی مدد شوایو الله به موږ په پوند باندې واپس کی مرتد بشو او بیا مثال وای د دې سړی مثال دا دی چې یو سړی خم موحد دی مسلمان دی او د ایمان د اسلام باوجود دا را لګي او غیر الله ته आवाज کوي مثال دار یو ملګری دی یو سړی دی او د خپل ملګرو سره چکر لاړو چکر لاړو الکه زئی ځنګل کې چکر مګری وਹੀ بیا راځي بلانی زیلا دا چې په ځنګل کې کله فارش شو نو د دې ملګری نه نور ملګری ورکشول ډېر اوازونه وکړل او تاو را تاو شو ځنګل دومره وګد دی چې د خیالدار چې ملګری د سیرو د روان دي لوري لاړو بیا چې واپس راځي دام ته تلی دا سړی ډېر زیات پریشان ای او بیا پکې پیریان تلار نورم غډه وډه کی یو ته خپل باندې لار ونه شو او دا پیریان او شیطانان راولګي او لار ته نورم غډه وډه کی نو دا په دې وخت کې چغي وਹੀ چې پلانیا په کم ځای کې زدل تمراشه را پسې خود تلار بالکل نشي مندلې کېده او دا چرته مدري ځنګل نشي راوتلې د سو پوره چې د الله قدرت رحم او کرم د سره نه د مثال دا چا دی چې وسړی ول موحد دی او دا غي نورستو بیا دا مشرک شي او غیر الله توازن کوي نو دا شیطانان راولګي د نو دا موحدین خو دې پاتې شول ملګری دلال او کوم چې شیطانان دي او کوم پیریان دي او هغه بد عمل دي نو هغه راولګي او نور ملقیده خراب کی او هغه ورته دا تمویه او تزیین کوي او دین لرباسی او غیر دینی او دغه خوخی دا سړی تباہ برباد شو شیطان دا ختم کو او دنا ملګری لاړل او هدایت تی پاتې شو دغه مثال د ارتداد دی بعد اذ هدانا الله رسول غینه چې موږ د الله هدایت را کړی دی کلذي او شوب منګه دغه چا پشانې استهوت الشیاطین چې خواهش وته استخکارا کړی شیطانانو استهوت هو چې شیطان ورته استهوتو چې خیسته کړی ورته خپل خواهش الشیاطین شیطانانو خپل خواهش خیسته ښکارا کړی یا بیلارې کړی دلره شیطانانو فل ارض پزما کې حیران په تسیات کې چې حیران ګرځي را ګرځي له اصحاب د ملګری يدعونه اوازونه وتکي دا ملګری ډېر چې ملګری نو رخصو ال الهدى چې راشه هدایت طرف ته ال الهدى هدایت طرف ته اهدنا راشه زمون خاله خدا بیا ډېر لري وتی
قل وایا ورته ان هدى الله یقینا د الله هدایت هو الهدى هم دا یو صحیح هدایت ده دا سره حق تر صحیح او امرنا من تامر شوه ده لنسلم چې موږ تابعداري وکړو لرب العالمین در رب د ټولو مخلوقاتو در رب العالمین تابعدار شو وانه د دې خبرې موږ ته الله تعالی امر کړی دی اقیم الصلاة چې تاسو د مونځ پابندي وکړئ واتقوه ځان بچ کړئ د مونځ د قضا کولو د مونځ د پرېښودو نه د الله نه ویرېږئ وهو الذي الله ذات دی دی الله تعالی تحشرون تاسو را جمع کولی کېږئ وهو الذي الله غذات دی خلق السماوات چې اسمانونه پیدا کړي دي والارض ځمکه پیدا کړې ده ویوم پاور بالحق د اظهار د حق دپاره ویوم پاورز باندې یقول چې وی الله کون دیتا و یوم پاورز باندې یقول چې الله یکون شا فیکون هغه بشي څنګه کون شاء الله وي ختم شنو ختم بشي قوله الحق د الله ټولي خبري حق دي دلته اضافت د استغراق د پاره دی قوله الحق ټولي خبري حق دي الله تعالی وله الملك د الله د پاره اختیار دی یوم پاورز باندې ينفخ فی الصور چې پوکې وشي په شپېلې کې اختیار دی الله لرا د الله په اختیار په دنیا ورانیږي عالم الغیب الله عالم دی په غیب باندې کوم چې پټ دي د مخلوقاتنا والشهادت او عالم دی په شهادت باندې او الحکیم د الله حکمت والا دی الخبیر او خبردار دی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً دې زینا ورستو د ولسو پیغمبرانو تذکره کیږي او خاص کر ذکر د سیدنا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا نقلی دلائل دي د الله رب العالمین په توحید باندې ربط د مخ کې آیتونو سره دا ده چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام مشرکانو خپل امام او پیشوا غنو نو الله رب العالمین ورتوي چې تاسو وای چې موږ د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یو نو ابراهیم علیه السلام خو موحد او مشرک نو هغه د مشرکانو سره مناظره کړې ده د هغوی سره مباحثه کړې ده د هغوی ملګرتیا نه ده کړې او تاسو وای چې ابراهیم علیه السلام زموږ پیغمبرون دروغ وای نو که تاسو ځان د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې ګڼئ نو د ابراهیم علیه السلام ملت ومنئ اول نو دقه مسله ده وَإِذَا وَقْتِ يَدْوَلُ قَابِلْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ چې ابراهیم علیه السلام ویل لِأَبِيهِ خپل تره ته آزر چې آزرو خپل تره ته یې ویلو آزر ته آزر د ابراهیم علیه السلام پلار دی او کتره دی د دې په باره کې دوا اقوال لی یو قول لا چې قرآن ورته پلار ویلی دی نو دا پلار دی پلار دی ابراهیم علیه السلام واحد دی او پلار مشرک دی بت تراش او بوتان به جوړول او هغه به بیا خرڅول بعض علماء چې نه د ابراهیم علیه السلام پلار مشرک نو دلیل څه دی دلیل دا دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې لم ازل انقل من اصلاب الطاهرین الى ارحام الطاهرات لم ازل انقل من اصلاب الطاهرین الى ارحام الطاهرات چې زه مسلسل د پاکو ملاګانو نه پاکو رحیمونو ته منتقل شوی یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مطلب دا دی چې زما په پلارانو په نیګونو کې زما د پلارانو زما په نیګونو کې مشرکان نو دا مطلب د دې حدیث دی لم ازل انقل من اصلاب الطاهرین الى ارحام الطاهرات ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام څوک دی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د پلار نوم چې تاریخ لیکلی دی نو هغه داسې دی چې ابراهیم ابن تارخ چې ابراهیم علیہ السلام د پلار نوم تارخ دی د ابراهیم علیہ السلام د پلار نوم آزر نه دی او پلار او تر ته هم پلار ویلې شوی دی لکه موږ سورۃ البقره کې دا ویلي دي امام سیوطی رحمه الله دا خبره لیکلې ده چې د حضرت ابراهیم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نیکونو کې چیرته یو مشرک نه راغلی او حالن کې د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام زوی اسماعیل علیہ السلام دی او په دغه نسل کې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام را پیدا شوی دی دویم دلیل دا د سورۃ الشعراء 219 نمبر آیت دی چې باغی کې دا خبره لیکلې ده چې الله تعالی فرمایي وتقلبک فی الساجدین چې الله رب العالمین ستا اوړېدل راوړېدل ته ګوري په ساجدینو کې ساجدین مراد موحدین دي
او د تقلب نه مراد راوړېدل دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستلسل منتقل کېدو د یو پلار نه بل ته او د بل نه بل ته د بل نه بل ته دای معنا ده. بهر تقدیر قرآن د ظاهر نه دقه معلومیږي چې پلار یې دی. نو اذ قال ابراهیم، او کله چې ابراهیم علیه السلام ویل لابیه خپل پلار تا خپل تر ته ویل آزرا چې آزرو اتتخذوا اصناما اخو کار کوي کنه کوي لگا اتتخذوا اصناما الها. ابراهیم علیه السلام پلار یا تر دا بوتانو عبادت به کو، بلکې ابراهیم علیه السلام پلار او ابراهیم علیه السلام ته ویلیو چې زکم بوتان جوړم دا خرڅوا، نو هغه به نه خرڅول او چې کله په زور به پیوړل ویل چا به نه واغستی، او چې د کله بازار ته ویړل خلک به دی اغستل وي چاته ته پوسو کو چیرې څنګه چلې ستاره پلان نه خلک الیو ته جوي سسو کې نه نالي ته څه आवाज کېلتا وې دا وی چې زری سي आवाज کوم چې خلک هغه سوالي چې نه به کې سپایده شته نه به کې تاوان شته، نو خلک لیونی دي چې هغه شیخ لې چې نه به کې پایده نه به کې تاوانی. نو ابراهیم علیه السلام ابتداء موحد دی او بیا د مقرره چې دغه بوتانې په خپل الله سبحانه مات کړیم دي. نو د پلار سره بحث کړی دی اتتخذوا ایتنسی اسنامن خدا بوتان الهتن خدایان انی اراکا زګورم تا تا وقومک استاد قوم تا فی ضلال مبین پخکار خطا کیي. ابراهیم علیه السلام هغه موحد دی او پلار او تر دغه خاندان مشرکان دي. وکذالک نوری ابراهیم او دغه شان منګه او خود ابراهیم علیه السلام ته ارینه بمانه دغه شان منګه او خود ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات دلائل د اسمانونو والارض دزمکه دلائل د بادشاہی د اسمانونو ملکوت السماوات دلیلونه د بادشاہو او السماوات د اسمانونو والارض دزمکه د اسمان د بادشاہو دلائل ما ابراهیم علیه السلام ته خود لیو د صد لپاره لیستدل بها د لپاره چې د دې نه استدلال وکي وليكون من الموقنين بل دا چې دا د یقین کوونکو نشي. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي هذا فلما راى كوكبا قال هذا ربي فلما فل قال لا احب الافلين. په دې ځای کې د حضرت ابراهیم علیه السلام یو مناظره ذکر کړي. دا یو اختلاف شته دی چې د ابراهیم علیه السلام د قوم سره مناظره ده. ابراهیم علیه السلام مناظر دی او که ابراهیم علیه السلام ناظر دی. په ناظر مناظرم پوی کوم ناظر دا چې په خپل باندې استدلال کوي ځان پوی کوي دا به ناظر شي. مناظر دا دی چې نه په خپل باندې پوی دی حضرت ابراهیم علیه السلام خلق چپ کوي دا غوي سره بحث دی. جمهور علما دا وایي چې ابراهیم علیه السلام مناظر دی. څنګه مناظر دی؟ دسه مناظر دی چې د ابراهیم علیه السلام په زمانہ کې چا د ستوري عبادت کو، چا د سپوږمۍ عبادت کو، چا د انور عبادت کو. ابراهیم علیه السلام ته پته وا چې د انور او د سپوږمۍ او د ستوري زما د رب په حکم باندې راخیږي او پریوزي دا خو دې نشي کېده خدا اوس قوم نه منله. نو مناظره وسو کړه ورته ویلو چې د انور سپوږمۍ او دا رنګي د ستوري خدایان نشي کېده دا زما د رب تابعدار دی. ویل څنګه؟ لازم کې بنو لازم ماخام باس کو ماخام چې کېناستل ستوري راوخته ویل هاذا ربي چلو دا زما رب شو. تاسو وایي چې د رب کې دې شي زو ته رب هم بده کې په طریقه سترګو د پټولو باندې چې ماستر کې پټې کړلې رب نه دی خو تاسو په ګمان باندې چلو دا زما رب شو بس پړقېږي چې سار شو تیار ختم شولا ستوري ختم شو. لا احب الافلین زه هغه شي نه خو چې دا خدای ټول عمر نه د لږ وخت لپاره دا خو ځا د شپې به تر مدد شوی نو ورځې بس کې بیا معلومیږي دا چې ستوري رب نشي کېدل نو څه خلک به دې پوي کول. دا غین رسو بل شپه باندې کې نستل ول د سپوږمۍ چې دا د دې څخه خلک عبادت کوي عزت دې ته وزره بو هاذا ربي دا زما رب دی تاسو په ځام کې زما رب شو. او یا دا معنا علماء کړه چې هاذا ربي زما رب دا دی نه دی زما رب استفهام انکاری. نو د شپې ابراهیم علیه السلام سترګې پټې کړلې او وی زچلو دا به زه رب منم وسو چې دا رب کې دی شي. کله چې هغه سحر شو سپوږمۍ پریوتله نو ابراهیم علیه السلام چې نی بری او مما تشریکون دا خو پریوتله دا خو تاسو شرک وای دا رب نشي کېدی. په سوال باندې د ورځې بیا انور راوخته نو ډیرو خلکو د انور عبادت کو بلکې نمرود په خبره د انور عبادت کو ویل دته به ضرب وې ما چې هغه دا غټم دی چې کله پریوتو نو دغه ځای کې ورته وی چې ګور هغه غټ شیم پریوتو نو یاد اوساتې ګوره انی بری مما تشریکون
تاسو چې د الله سره سم شریکوي د انوار سپوږمۍ ستوري نو ګورې دا چېرته هم خدایان نشي کېدلی. په دې وجه باندې دا د ابراهیم علیه السلام د مناظرې رودات دی او په دې باندې خلک پوه کړل چې ابراهیم علیه السلام د توحید دعوت په کومه طریقه باندې ورکړو. نو موږ ته وایي چې په داسې طریقه ور توحید دعوت ورکوي. یو دا. دویم نمبر دلته کې یو بل تفسیر دی، هغه دا دی چې ابراهیم علیه السلام مناظر نه دی بلکې ابراهیم علیه السلام ناظر دی. ابراهیم علیه السلام ناظر دی. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله دا مسله لیکلې ده او یو قول پیش کړی دی او تفهیم القرآن کې مولانا مودودی رحمه الله هغه ذکر کړی دی او رد به بیا کړی دی چې بعض خلک وایي چې ابراهیم علیه السلام په یو داسې کورنۍ کې وخت تیر کو چې کله پیدا شو نو د هغه تربیت څوک نه و، نو د ابتدایي طور باندې د تربیت او د پالنه او د ژوند په یو غار کې تیر شو، د هر چا نه پټ په یو غار کې نو سره څوک میلاو شو، نه د چا سره چېرته خبرې اترې راللې، نو اوس مسلمانان ملګري وو. نو ابراهیم علیه السلام خپل رب نه پیژاندو بیا، ځکه څوک سره میلاو نه دي. رب خو به هله پیژنې چې څوک ستا مخکې الله ته رب وایي. نو چې نه پیژاندو نو ابراهیم علیه السلام یو شپه راووتو نو ستوری ویل زما رب بدی دې ته رب ووایو. چې کله پرېوتو ویل دا خو رب نشي کېدی، بیا به سبا له باندې سپوږمۍ ته رب ووایو. چې پرېوتله ویل دا هم زما رب نشي کېدی، بیا نور ته وکتل ویل دا به مې ربي، دا غټ ته هم چې پرېوتو نو پوه شو چې دا زما رب نشي کېدلی. لہذا د حق دین او د رب د طلب او په جستجو کې روان دی او رب ګوري چې دام نه دی دام نه دی دام نه دی او دام نه دی، واخر رب ته ورسېدو چې زما رب اصل کې الله دی. دا تفسیری کبیر نقل کړی دی، خدا تفسیر خطا دی. ځکه چې د انبیاو په باره کې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې دا د شرک نه او د کفر نه محفوظ دي. په اتفاق باندې په دې کې د چا اختلاف نشته. په ګناهونو کې تفصیل شته خو په دې کې د چا اختلاف نشته. اگر چې دې خبر ځان پوهیږي، ګورئ طالبانو جذباتي نه علمي طور باندې چې بعض مفسرین ګوره دا خبره بیا هم لیکلې ده، غټ غټ تفاسیر دي، غټ تفاسیر. ووجدک ضالا فهدا معنی د مشرکن په معنا باندې کړی دا چې ته مشرک موږ ته هدایت کړی دی، او موږ دا دغه د قلم لغزش شوی دی، دا تی غلطی شوی دا، او په دې عبارت باندې او په داسې قسمه خبرو باندې دا د اسلام نه ندی وتلی، دا تی ندی وتلی. او اتفاق زموږ عقیده دا ده چې پیغمبران د شرک نه کفر نه محفوظ دي. بعضې بې انصافو داسې کړي دي چې دا تفسیر یې منسوب کړی دی مولانا مودودي رحمه الله ته، او چې دا خبره مولانا مودودي کړې ده چې ابراهیم علیه السلام په یو غار کې وو او هغه رب نه پیژاندو او بیا راووتو او وی چې دا زما رب دی او دا مې رب دی او دا مې رب دی، او چې کله پرېوتل نو بیا وی چې دا زما رب نشي کېدلی. ګوره دا د مولانا مودودي تفسیر دی او مولانا مودودي رحمه الله ابراهیم علیه السلام ته لیاذ بالله مشرک وایو. زم دا خبر تاسو د خلوص ځکه بدی ښکاری چې مولانا مودودي رحمه الله هغه سړی دی چې دا خو شرک دی، د ابراهیم علیه السلام دروغ منلو ته نه دی تیار. حدیث کې راغلی دی لم یکذب ابراهیم غیر ثلاث، ابراهیم علیه السلام درې دروغ ویلي دي، او علما دا غي تعویل کوي په توریه باندې. مولانا مودودي رحمه الله فرمایي دا حدیث اړو ثابت نه دی، درایتن ثابت نه دی، اگر که روایتن ثابت دی، ځکه چې په دې کې د دروغ نسبت پیغمبر ته شوی دی او پیغمبر ته دروغ نسبت کول ګناه ده. مولانا مودودي خو ګناه نه مني، د دروغ نسبت وته نه مني، ته دا تفسیر مولانا مودودي رحمه الله کړی دی، والله اعلم. نو ته ورته وایې چې تفهیم القرآن کې خدا نشته. تفهیم القرآن کې څه دي؟ تفهیم القرآن کې دا تفسیر کړی دی او رد پې کړی دی بیرته. مولانا وایي دا تفسیر خطا دی، دا تفسیر خطا دی. البته مولانا یو بل مثال پیش کړی دی. بیا مولانا وایي چې بعید نه ده چې ابراهیم علیه السلام ځان حقیقت ته رسوي، او د هر څه په باره کې سوچ فکر کوي، ناظر دی، استدلال کوي، د نور نه، د سپوږمۍ نه، دغه شان د ستوري نه استدلال کوي او سوچ کوي چېرې دا خلک د ستوري ته نور وایي، دا نور کېدی شي. نو ابراهیم السلام یې نشي کېدی، بیا سپوږمۍ کېدی شي وایي نشي کېدی، نور کېدی شي وایي نشي کېدی. مولانا مودودي رحمه الله بیا یو عبارت لیکلی دی، وایي چې یو سړی ووایي ابراهیم علیه السلام داسې ویلی دی چې هذا ربي هذا ربي هذا ربي، آیا د لږ وخت دپاره اگر که عارضي طور باندې دی ابراهیم علیه السلام خو د شرک مرتکب شوی نه دی، چېرته سوال یې کړی دی چې ابراهیم علیه السلام ناظر دی او ستوري ته خپل رب ویلی دی، بیا سپوږمۍ ته خپل رب ویلی دی، بیا نور ته خپل رب ویلی دی، آیا دا چېرته عارضي طور باندې مشرک شوی خو نه دی؟ نو مولانا مودودي وایي نه 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 دی مشرک شوی، ځکه چې کله سړی د حق طالبي
نو د حق طالب کله چې خپل منزل ته رواني نو اصل فیصله په خپل منزل باندې کیږي. په دې مینس کې چې کوم رکاوټونه راځي هغه ته څوک رکاوټونه بیانوي وي دا سړی کامیاب شو. مولانا په هغه باندې رد کړی دی. نو بیا وایي چې نه دا په زوړ تفهیم القرآن کې دی، په دې کې نشته دی. نو زوړ تفهیم القرآن عنقا ده، عنقا پیژنئ په دې منطق کې یو مرغۍ ده عنقا، وایي عنقا یو مرغۍ ده دومره غټه ده چې سار کله راوخیږي او دا وزر داسې کولاو کې دا نور به پټ کړي ټوله دنیا نه به نور بنای شي. هلکه دا چېرته موندلی شوې ده نه، موندلی شوې نه ده، خو کیدی شي چې داسې مرغۍ پیدا شي. دا تفسیر عنقا دی، د اوسه پورې لا پیدا شوی نه دی. لکه دا څنګه تفسیر دی چې تاسې پټوئ او موږ دې نه راښایي، موږ ته هم راوښایي که نه، که په دې کې څه غلطیانې چې وایي نو یې. او دا سادهګان خلک نه دی، دا پې بیا یری او دا بیا کنفیوز کوي چې دا هغه تفهیم القرآن نه دی، دا ته مولانا ګوررحمان غلطیانې ایستلي دي، هغه بل دی نه بل خو به ستاسو کوي که نه. که ستاسو که نه ستاسو د مشرانو په مکتبو کې پراته هغه راوړئ که نه، باقي هم نشته دی، دروغ دی. یو عالم رباني پسې خبرې اترې کول دي. مولانا مودود رحمه الله دا خبر قطعا نه ده کړې. فلما جن علیه اللیل، کله چې راوغوړېدله په ده باندې شپه، رأى کوكبا ستوری ولیدو، قال ویل هذا ربي، دا زما رب دی ستاسو په ځام کې، یا هذا ربي آیا دا زما رب کېدی شي، دا زما رب کېدی شي، یا دا معنا د هذا ربي فی عقیدتکم وظنکم فی اعتقادکم، یا هذا ربي. فلما فلا، کله چې ډوب شو، قال ویل لا احب الآفلین، زه نه خوښوم ډوبېدونکي. فلما را القمر، کله چې سپوږمۍ ولیدله بازغا پړقېدونکي، قال هذا ربي آیا دا زما رب دی. فلما افلا، کله چې سپوږمۍ هم ډوبه شوله، قال ویل لئن لم یهدیني ربي، که ما ته خپل رب هدایت نه وی کړی، لاکونن خامخه شوی به وې زه من القوم الظالین، د دې خطاکارو خلکو سره، د دې ګمراه قوم سره به زه وې، زه اوس ګمراه وې، خو الله راته هدایت کړی دی. فلما را الشمس، کله چې ولید نور بازغة ځلېدونکی، فلما را الشمس بازغة، نور چونکې مؤنث دی نو بازغة صفت راغی. قال ویل هذا ربي، ایدا زما رب دی. نور ته خو هذه پکارو، هذا یې ورته راجع کولې. نو دا کله چې ضمیر راجع شي په مابین د مرجع او د خبر کې، نو رعایت د خبر اولا وي د رعایت د مرجع نه، ځکه چې خبر کل جزوي د جملې. او دویم دا ده چې دا هذا ربي په تاویل د هذا طالع ربي باندې شو، هذا طالع، نو طالع بیا څه شی دی؟ مذکر دی. قال ویل هذا ربي، دا زما رب دی، هذا اکبر، دا خلو یم دی. فلما افلت، کله چې دا ډوب شو، قال ویل یا قوم، زما قوم، انی بریء، زه بیزار یم مما دغه څه نه تشرکون چې تاسو شریک جوړوئ د الله سره. انی وجهت، یقینا ما خوراړولی دی، وجهي خپل مخ للذي، هغه چا ته فطر السماوات چې اسمانونه پیدا کړي دي، والارض ځمکه پیدا کړې ده، حنیفا په داسې حال کې چې حق ته مایلو، وما انا ونعم من المشرکین، مشرکانو نه. وحاجه، جګړه وکړله د سره قوم دده. قال ویل ابراهیم علیه السلام اتحاجونی، آیا تاسو جګړې کوئ زما سره فی الله د الله په توحید کې، وقد هدانی، حال در ماته لار راښودلې ده، زما څخه تاسو باس کوئ، ولا خاف، زه نه یېرېږم، ولا ما دغه څه نه تشرکون به، چې تاسو شریک جوړوئ د الله سره، الا مگر ان یشاء ربي، چې وغواړي رب زما شیئا څه قسمه څه، د استثناء منقطع ده. دا بوتان نشي را رسولی، الا یشاء ربي معنا چې الله وغواړي نو راکولی شي راته. وسع ربي، راګیر کړی دی رب زما کل شیء، هر شی، علما په خپل علم کې. افلا تتذکرون، تاسو که نصیحت نشته، نصیحت نه لئ. وکیف اخافو، او زه به څنګه ویرېږم، ما دغه څه نه اشرکتم چې تاسو شریک جوړوئ د الله سره څوک، ولا تخافون، تاسو نه یېرېږئ، انکم اشرکتم بالله، چې تاسو خلق شریک جوړوئ د الله سره، ما داسې شرک کوئ د الله سره، اشرکتم بالله، تاسو شرک کوئ د الله سره، ما داسې شرکو، لم ينزل به علیکم سلطانا، لم ينزل چې نه دی نازل کړی علی به په دې باندې، علیکم په تاسو باندې سلطانا دلیل. فای الفریقین، نو کوم ډله په دوه ډلو کې، په دې مشرکانو کې که په دې موحدینو کې، احق بالامن، حقدار ده د امن، احق حقدار ده بالامن، د امن د عذاب نه. کوم ډله دا حقدار ده د امن چې د عذاب په امن کې شي، نو موحدین دي. نو ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ، الذین آمنوا، کسان چې ایمان یې راوړی دی، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، او نه دی ګډ وډ کړی خپل ایمان د ظلم سره، مراد د ظلم نه شرک دی. اولئک، دا کسان، لهم الامن، دی لپاره امن د عذاب نه، وهم محتدون، دی په سمه لار باندې روان دي.
د ظلم نه مراد مونږ ول شرک دی ځکه چې د آیت کړه نازل شو صحابه کرام ډیر زیات خپه شو ویلو چې اینا لم یظلم یا رسول الله مونږ چا ظلم نه دی کړی ظلم خرچا کړی دی نو الله رب العالمین جواب وکړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د ظلم مراد په دې کې شرک دی وتلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه دین معلومیږي چې دا مناظره وه وتلک حجتنا او دغه زمونږ دلیل د توحید آتیناها من ورکړو دا حجت ابراهیم علیہ السلام ته علی قومه دغه د قوم په مقابله کې نرفع منګو چتو درجات مرتبه من دغه چا نشاو چې منګو واړو ان ربک یقینا استعرب حکیم حکمت والا دی علیم او په هده او وهبنا له اسحاق وس نقلی اجمالی دلائل ورکو منګا د اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام ولمنګ ورکو کلن هر یو تا هدینا من اخذ توحید دلائل ونوحا هدینا من نوح علیہ السلام تم هدایت کړو من قبل مخد ابراهیم علیہ السلام نا ومن ذریته ددر اولادنا یهو ضمیر ابراهیم تراجه دی نوح علیہ السلام تا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام و ایوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام و موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام وكذلك نجزي المحسنين دغه سیمن بدل ورکو نیکانو ته دي تم هدایت کړو ومن ذریته هدینا داوود او سلیمان وزکریا من زکریا علیہ السلام تم هدایت کړو یحیی علیہ السلام ته عیسی علیہ السلام ته الیاس علیہ السلام ته کل من الصالحین دا ټول نیکانو اسماعیل علیہ السلام تم هدایت کړو عیسی علیہ السلام تم کړو یونس علیہ السلام تم کړو لوط علیہ السلام تم کړو وکلن فضلنا من ټول غره کړی ول العالمین و مخلوقات باندې ومن آبائهم وذرياتهم من هدایت کړو بعضو د پلارانو د دوی ته او ذریاتهم بعضو د بچو د دوی ته و اخوانهم د بعضو ورونو ته وجتبیناهم من غره کړو و هدیناهم من هدایت کړو دوی ته الی صراط مستقیم نه غلال طرف ته دلته دا پیغمبران خصوصي ذکر شو دا ولې داغه علما وجه بیان کړی دا په ابتدا کې یو څو پیغمبران دي څوک دي اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام نوح علیہ السلام دا سلور پیغمبران ګور ابراهیم اول اسحاق دویم یعقوب دریم نوح سلورم وې دا مشهور دی په بیان د مسلې د توحید باندې چې د توحید خدمت ډیر زیات کړی دی ځکه ابتدا کې شرک ډیر زیات دا غین وروسته بیا دا دو پیغمبران دي داوود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام د دې دوانو تذکرہ زکه وشولا چې دې دوانو له الله حکومت ورکړو بیا سلور پیغمبران نور دي څوک دي ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ول پدې کې ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام پدې باندې مصیبتونه ډېر راغلیو ایوب علیہ السلام بدني مصیبت راغلیو یوسف علیہ السلام دورونه مصیبت راغلیو او موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دا پیغمبران چې معجزې الله ډېر ورکړي نه معجزې ول ورکړي بیا لاندې سلور نور زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام الیاس علیہ السلام ودا سلور په عبادت کې ډیر زیات مشهورو بیا لاندې سلور نور دي اسماعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام ودا هغه وجدي ملګری ډیر زیات کمو نو خاص وجه بعض علما ویلي دي دا تقریبا اتلس پیغمبران شو د ابراهیم علیہ السلام نه علاوه ولستی او ټول اتلس پیغمبران نمونه د پدې مبارک صورت کې پدې روکو کې رالل ومن آبائهم پلاران د چا دي نو پلارانو کې د ابراهیم علیہ السلام پلار دی د چا د اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ذریات کې څوک راغلل سلیمان د داوود علیہ السلام زوی دی یعقوب علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام زوی دی او اسحاق او اسماعیل ابراهیم علیہ السلام بچی دي اخوان نورونه موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دې تمنګ هدایت کړو مطلب دا ټول هدایت یافتو ذالک هدى الله هدایت الله هدایت ته یهدی به هدایت کې پدې باندې ما چاته شاو چې واړي من عبادی د خپل بندګانو نه ولو اشرکو کدی شرک کړي وی له حبیت عنهم نو خامخا ځای شی وي د دوی نه اعمال کان یعملون کما مال وجدی کول شرک نه دی کړي اولئک الذین دا خلق دی اتیناهم الکتاب ول کتاب ور کړي دی والحکم او په د دین ولمن ور کړي دا او نبوت ولمن ور کړي دی هر یو تا کتاب په نبوت ملاو دی فیکفر بها دا دین دوی را ورسو وسم څوک نه مني فیکفر بها ک انکار وکي دوی د دې دین دا حازمیر دین تراجی دین خو مذکر دی په اعتبار د آیات باندې نو فیکفر بها کدی انکار وکړي د آیاتونو نه فیکفر ک انکار وکړي بها د آیاتونو ها ولای دی موجوده خلکو نو هیڅ خبره نه ده
موجوده خلق قریش او مکی والا امت محمد فقد وکلنا بها قوما یقینا من توفیق ورکړی دی بها د دې کلمې قوما داسې قوم ته لیسو بها بکافرین ندي دوی بها په دې کلمه باندې بکافرین کفر کوونکي کله دې ایتونه څوک انکار وکړي داسې چاله مې توفیق ورکړی دی چې هغه انکار نه کوي دا څوک دي مدینه والا مکی والا انکار وکړو مدینه والا انکار ونه کو یا ته مراد انبیاء صالحین دي اولئک الذین دا خلق دے حد الله الله ته هدایت کړی دے په بهداهم د دې په هدایت پسې اقتدی روان شه بدینهم اقتدی بسنتهم اقتدی قل لا اسالکم علیه اجرا قل وایا ورتا لا اسالکم زنوالم استاسن علیه په دې دین باندې اجرن سمزدری ان هو الا ذکر للعالمین نه دا مگر نصیحت دے ټول مخلوقات لپاره دا ټول مخلوقات لپاره نصیحت دے نو په دین باندې وې ز پیسې نه علما او هر پیغمبر دین پری بیان کړی چانه سن نه دی اغستی وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء دې زین اخوا دا زواجر بیانېږي د دې سره سره ترغیب د قران ته و سره تخاویب بیانېږي وما قدر الله دین دې په جندل الله لرا حق قدره پرشتیا په جندل سره الله سم دې په جندل ولې دې په جندل زکه د الله سره شرک نو د الله په جندل نه دی کدی الله په جندل شرک به نه کوله ما عرف الله حق معرفته ما عظم الله حق تعظیمه ما وصف الله حق وصفه یا توصیفه سم نه دې په جندل د الله بارک دې سوچ فکر بدل نه دې په جندل اذ قالوا کل چې دی ویل ما انزل الله على بشر من شيء الله نه دی نازل کړي په یو بنده باندې من شيء یو شی په بشر الله سره دی نازل کړي قل هو ایو من انزل الكتاب چا نازل کړي کتاب الذي هغه جاء به چراوړ واغه موسی علیہ السلام نورن رڼا او هدن هدایت للناس د خلق د پاره تجعلونه تاسو ګرځوي د غلرا قراتیسا ټوټه ټوټه قراتیس معنا کاغذ سمنه سنمنه دی معنا ده نو قران کریم وی کاغذ نه جوړوي قرطبی دا لیکلی دي چې دا قران سپاری کول دا د قران بی ادبی ده خدا مسلمانانه په غلط تدبانی نه سپاری کوي ځکه چې ماشومان کله سپاره وي نو ټول قران او تګرانی نو سپاره ول ورکی تبدون اخکار کوي دی لرا وتخفون کثیرا او پټوي بګ ډیرو چې سم خوخي هغه اخکار کوي او چې سم نه خوغه پټوي چې هغه د رسول الله صفاتونه دی آیت ترجمه دی وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم وعلمتم تاسو خود له شوی دی ما غسلم تعلموا چې تاسو درغه پد نشتا انتم تاسو ته ولا اباؤكم نستاسو بلارانو تا قل وایو ته الله تعالی چا نظر کړی دی من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نقول وتوایا الله انزله الله نازل کړی دی ثم ذرهم بیا فریق د دوی لرا فی خوزهم د دې په مشغله کې لعبون چې مشغولیږي او لوبې کوي اوس د ترغیب د قران ته وهذا کتاب دا کتاب دی انزل الله من نازل کړی دی مبارک برکت دی کتاب دی مصدق الذی تصدیق دا کتاب کوي بین یدیه چې کوم د دینه مخکې موجود دی ولتنذر بل چې ويره القرى مور د دې کلو مکه ومن حولها اغسوکم ویره چې د نګیر چا پیرا او سیګرا ټول ویره در دای صفت د چې دا مرکزی خار خلک کم یره او باندو کې د دعوت کار کوي والذین کسان یؤمنون بالآخرة چې ایمان لري په آخرت باندې یؤمنون به دا ایمان په دې قران باندې راوړي وهم علی صلاتهم د خپل منځونو حافظون حفاظت کوي ومن ازلم وسوړ ظالم دی من دغه چانا افترا علی الله کذبا چې جوړ کړو په الله باندې درو نسبت د شرک الله ته او قال يا اوحي الي ما تموي شويدا ولم يوحى وهن د شویل هدت شيون د هیڅ وهو دنه د شیدا سوق دي د مشرکان به دروغ ویل قرطبی لیکلی مسلمه الکذاب او د سود عنسی نبوت مراد دی چې موږ ته وਹੀ کی ولا احمد قادیانی دي مختار ثقفی دا قسم حلقت مراد دي ومن قال او هغه چا چې ویل سانزل زر د زبم نازل کم مسلمه پشان دغه انزل الله چې الله نازل کړی دي دا بزم د سیو کما دا چا ویلیو دا هم بعضی مشرکانو دا خبره کړې و دسی خلکو چې ول دا کار زم کولای شمه لکه نظر ابن حارث دا خبره ویل کړې و او د خندا په قران پسې کولای دا زم کولای شم دسی منګم جوړولای شو
الله ولو ترى او کتوینی دی ظالمون چې ظالمان با فی غمرات الموت په سکرات د موت کی وی په نشو د مر کی وی والملائکه فرشتي باسطو ایدیهم غړون کی وی لاسونه خپل لاسونه به تر غړولې وی ورته وی چې اخرجوا رو باسی انفسکم خپل ساګانی الیوم نن با تجزون تاسو ته سزا ملویږي عذاب الهون سخت عذاب اوس په عذاب د سپک عذاب سزا ورته ملویږي بما پدې وجبانه کنتم تقولون جتاس ویل الله په الله باندې غیر حق نه هغه خبره وکنتم وی تاسو عن آیاتی د الله ایتنا تستكبرون تکبرم کوبا ځانو دوچت غنو ولقد جئتمونا یقینا تاسو برازي زمن خالف فرادا ځان لزان لمال بم نه بچي بم نه خزم نه قوم بم نه کما خلقناکم څنګه چې موږ تاسو پیدا کړی وي نا سنتا خیال بخ په سر تور سر حضرت عائشہ ویلو چې خلک وی بل نه ګوري رسول الله تعالی معاملې ډیره سخت ده لا غړ بسوک چاته نشي کتلې نا سنت وی سوک چاته کته نشي کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې موږ پیدا کړی وي په اول ځل باندې وترکتم تاسو پرېګ دی ما هغه سو خولناکم چې موږ درکړی دي تاسو ته اعطیناکم ورا ظهورکم شاته د شاګانو تاسو نه په دنیا کې وما نرا او من بنوی نو ماکم ستاسو سرا شفاعکم ستاسو سپارشیان الذین اغازامتم چې تاسو ګمان دی انهم چې دی فیکم پتاسو کې شرکا او شریکان دي تاسو چې تاسو سپارشیان وای نو هغه هم نه یلتا د شفاعت قهریه رد په آیت کې شفاعت بالاذن صرف ثابت دی لقد تقطع بینکم یقینا دوستانی به ختم شي تاسو په مینس کې لقد تقطع الوصل بینکم وزول عنکم رب چې تاسو نه ماغسو کنتم تزعمون چې تاسو بګمان کو چې دا وزن په کار باندې راشي دې زنا خوا عقلی دلایل دي د الله تعالی په قدرت باندې اول نمبر دلیل ان الله یقینا الله تعالی فالق الحب شلون کې دانه لرا الفلق شخت وی فالق شلون کې دانه وچی او دا غینه تیغ راوچت کی او فالق د خالق په معنا باندې هم دی الله خالق دی الحب د دانه و نوا د تفسیر دی د حب منغو ته اډو کې وایو د کجوري اډو کې چنګته ورته وای او هل فالق الحب چون کې د دانه لرا و نوا او چنګته لرا یا و نوا اډو کې لرا یخرج الحي او باسی ژوند من المیت د مړینا د دې اډو کې نه الله شین کې راو باسی ومخرج المیت راو بیستون کې ده المیت مړی لرا من الحی د ژوندینا د کجورین الله تعالی ډکه راو باسی انډنه چرګا د چرګینا انډا مشرک نه موحد نه مشرک ذالکم الله دا صفات ولا الله د فناتو فكون کم طرف تاسو اړولې کېږي بل صفت فالق الاصباح شلون کې ده سبا لرا سبا موشلې تو رش په ختم شي خالق النهار په معنا باندې وجعل الليل الله غرزول د شپه سکن اندارام د پارا والشمس انور غرزول دی والقمر سپوږمۍ له حسبان اند حساب کتاب د پارا ذالک التقدیر العزیز دا زودان دا زر زر ور ذات علیم د علیم ذات دا بل دلیل دریم والذي الله ذات جعل لكم النجوم پیدا کړی دي تاسو ربار استوري څه د پارا لتهتدوا چلاری معلومه کوي بها باغی باندې فی ظلمات البر پتیرو د وچکی والبحر د دریاب کې نو دا ستورنا په سمندر کې ویلاري د ستورنا معلومیږي قد فصلنا الآیات یقینا من په تفصیل باندې بیان کړی د آیاتنا لقوم د قوم د پاره علمون چې پويږي سلورم دلیل او هو الذي الله ذات انشاکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو انسان نه د یو نفس نه فمستقر نستاسو د پاره زید آرام مشتا ومستودع زید اسپارن مستاسو د پاره شتا مستقر مستودع مستقر دنیا دا مستودع دا غی قبر دے مستقر دنیا دا مستودع قبر دے دویم مستقر دنیا دا مستودع آخرت دے دریم نمبر مستودع مراد دے رحم د زنانو مستقر مراد دے رحم د زنانو د مور په خېټو کې مستودع مراد دے ملا د پلارو اصلاب الابا چې د نطفه د پلار په ملا کې یا فمستقر چې کوم پیدا دي او مستودع کوم لا د چا په ملاګانو کې دي په قلارو پیدا کیږي دوه قسمه خلق او دوه زګونه قد فصلنا الآیات یقینا منغا په تفصیل باندې بیان کړی د آیاتونه لقوم د قوم د پاره یفقهون چې پویږي په حقیقت د دی باندې پنځم دلیل
وهو الذي الله ذات انزل من السماء چرا ورولي دي من السماء د ورزمان وبو باران فاخرجنا من رايستري به په دې باران باندې نبات كل شيء بوټي د هر سو نبات بوټي شین کی فاخرجنا من رايستري دي منه د هر سنا منه معنا من كل شيء د هر یو سنا انه د هوزمه د كل شيء تراجه دي نخرج منه چراو باسو منغا خا فاخرجنا منه من رئیس د هر سنا خضرن شین کی نخرج منه راو باسو منغ د دې شین کی نه حبن دانه متراکبا لاندې باندې اول دانی به تیغ شي به د تیغ نه وګي جوړ شي پاره کې لاندې باندې دانی غنم جوار شولې ومن النخل د کجرنا من طلعها داغه د غنچکوننا من طلعها طلع ستوي اول ما يخرج من النخله اول ما يخرج من النخله د کجوري چاول کما غ بار راوخي جاغه ته طلعوي ومن النخل او د کجورنا من طلعها داغه د کسوړونا داغه د خوشونا قنوانن غنچکونه دي طلعها داغه د کسوړونا قنوانن غنچکونه دي ډک ډک دانیتون نزدي تاسو ته وجنات او من راوباسو باغونه من اعناب دانګرو وزيتون د خونان او رمان د نارو مشتبهن چې یو شان دي په بانو کې و غیر متشابهن او یو شان دي نه دي په میوه کې لکه ګوره د انارو او د خونو د پانی یو شان دي انظروا ګوره اله ثمره میوه ته د دې میوه ته وګوري انظروا ګوره تاسو اله ثمره د الله د میوه ته اله ثمره خو زمير الله تعالی دی اذا ثمر کله چې میوه ونیسي وینعه یو د دې په خوالي تم تاسو ګوره څنګه الله پخې دا قسم میوه دي ان فی ذالکم بشک بده کې لا آیات خامخ نخدی لقوم دا قوم د پاره یومنو چې مان راوړي وجعلوا وس زجر دې په شرک باندې وجعلوا دی غنی لله د الله د پاره شرکا الجنه شرکا شریکان لګنی الجنه پریان غنی الجنه دا الجنه چې ده دا مفعول له د دې جعلوا د پاره او دا مفعول اول دی او دا شرکا ولا مفعول ثانی دی دسی بشي وجعلوا لله الجن شرکاء دی ګرځید الله د پاره پیریان شرکا دسی معنا وشي او دویم نمبر دا دی چې دا جن بدل د شرکاو نشي دی ګرځید الله د پاره شریکان دا شریکان پیریان دي دوه معنی شو وخلقهم الله پیدا کړی دی دوی لرا چې الله پیدا کړل څنګه بیا شریکان شو وخرقوا دی جوړی له د الله د پاره بنی نظامن د دروغ زامن جوړی شتنونه جوړی ورلا وبنات البريان بغير علم بدليل سبحانه پاک د الله تعالی وتعالى لوی دی عما يصفون دا غسنه چې دی جوړی د الله د پاره بل دلیل الله د قدرت بديع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو دی ول ارض د زمکه دی ان يكون له ولد څنګه بل الله بچي وشي الله بسنګ بچي وي ان يكون له كيف يكون له ولد څنګه الله بچشتا ولم تكن له صاحب الله خزن اشترى چا چې خزنې بچي د کم ځنې د عیسی علی السلام ته الله زوی وي نور د پاکیده اتخاذ الولد باندې لليهود والنصارى وللمشركين وخلق كل شيء الله هر څه پیدا کړی دي او بكل شيء علیم د الله پر سمنی پويږي ذالکم الله دا صفات ولا الله دې ربکم استاس رب دې لا اله نشتبل معبود الا هو مگر یو الله دې خالق كل شيء در څه خالق دې فعبدو دې الله عبادت وکي وهو د الله تعالی علی كل شيء پر سمانی وکیل کارساز دې موار دې دسی الله دې لا تدرکو الابصار نشرا ګرول دې الله لرسترګې د دنیا وهو يدرك الابصار الله را ګری سترګې د دنیا دینه معلومه دا شو چې رؤیت د الله رب العالمین دا غیر واقع دی ممکن دی اهل سنت وی رؤیت باری تعالی ممکن غیر واقع دی په دنیا کې او ممکن واقع دی په آخرت کې غیر ممکن نه دی څنګه چې د معتزله او مذهب دی چې په دنیا کې الله نشي ښکارا کېدلی نو او نه په آخرت کې ښکارا کېدی شي خو موسی علیه السلام چې د الله د لیدو مطالبه کړې وه نو ممکن وه البته دنیا برداشت نشو کولی نور دا د اهل سنتو مذهب دی چې قیامت کې به د الله سره زمونږ ملاقات او دیدار کیږي نبی علیہ السلام فرمایي انکم سترون ربکم یوم القیامه کما ترون القمر لیلة البدر خو د دنیا سترګې راګیرول نشي لہذا په دنیا کې نه الله رسول الله ولیدو نه موسی علیہ السلام ولیدو وهو اللطیف الخبیر د الله باریک بین دی الخبیر خبردار دی باریک بین معنا واړه واړه څه زونه
قد جاءکم بصائر من ربکم ترغیب دی قرآن تا یقینا راغلی دی تاسو د بصائر دلائل من ربکم تاسو در رب د جانب د الله په توحید باندې فمن ابصر چا چې بصیرت حاصل کو په نفسه د خپل پیدې د پاره حاصل کو چا چې نظر وکړو د عبرت د خپل پیدې د پاره وکړو او من عمی یا سوک چړون شو په دلایل باندې په علیها نو داغه وبال بد باندې دی په دلایل باندې اړون شړون اړو سوچ ونه وما انا نعمزو علیکم پتاسو باندې به حفیظ حفاظت کوونکې ز پتاسو حفیظ نیما وکذالک نصرف الایات ودغه سیمنګا اړو راړو آیاتنا دغه سیمنګ اړو راړو آیاتنا د صد پارا یغیظ به الکفار پدې باندې دا کافرانو له غصه ورزي وليقولوا بل د دې د پارا چې وای دوی درستا داتا د بل چانیز د کړه دې درستا معنا تعلمتا درستا تعلمتا ومنګ د آیتونه اړو راړو د صد پارا دې لپاره چې دا کافران په قارم شي او بل الزام ولګي وليقولوا بل انجام دا شي چې وای دوی درستا تعلمت من فلان د بل چانه دی یاد کړی دی دا په قران دی اعتراض د قران پیغمبر د الله نه راوړي بلکې در چانه یاد کړی دی ولنبينه بلدا چې موږ بیان کو دا قران له قوم د قوم لپاره یا لمون چې دې کم پوي اتبع ما اوحي الیک تابعداري وکما دا هغه سو اوحي الیک چې وایي شوی د تا امر ربک صادر رب د جانبا لا اله نشتبل معبود الا هو مگر دغه یو الله دی وارزان المشرکین اعراض وکړه مشرکان نه مخواړه د مشرکان بل طرف ته ولو شاء الله کله وخت جبرن ما اشرکو شرک بینه کړه خو الله په جبر پچا بنی ایمان راوړي وما جعلنا کم نه ګرځولې تو علیم بدی بنی حفیظا حفاظت کون کې د مصیبتونو نه وما انت نه تو علیم بدی بنی بوکیل کارساز د پیدو یا زموار د فائدو د دوی اوس ادب مسلمانان ته خیچ چا مشرته کنزلی مکوي ولا تسبوا الذين کنزل مکوي دا کسانو سرا يدعون چې دی را مدد شوی من دون الله سوا د الله نه د الله نه بغیر بل چا ته را مدد شوی هغه د کنزل مکوي ولی کتا ورته و کړ دې نو ستا مشرته صحیح مشرته وو کی الله ته کنزلی وږي فيسب الله نو کنزلی وو کی الله ته بغیر علم بغیر د علم نه د دشمنی په وجبانه كذلك زينا لكل امه عملهم دغه سمن خيسته کړي هر امت تداوی عمل ندی عمل من خيسته کړي دي كذلك زينا لكل امه عملهم من غو ته خيسته کړي خپل عمل لارې متخودلې دي ثم الى ربهم بیا ردی رب طرف ته مرجعهم وفسر دوی دا فينبئهم خبر وکي الله دوی لرا بما كانوا يعملون د دې په عمل باندې پاغه سوچ دي وکول واقسموا بالله دی قسمونه وکړل په الله باندې جهاد ایمان مضبوط قسمونه دا د مشرکانو په قسم کول باندې زجر دی چې دی قسمونه دروغ سره خوري سوچ نه کې قسم تا سوي دا قسم یو کول ان جاءتهم کراغ لذي ته آیت معجزه ليؤمنن بها خامخ ایمان راوړي په دې معجزه باندې قسمونه وکړل ک نبی له سلام له معجزه راوړل شولا دی په ایمان راوړي قل وایا ورته انما الآیات عند الله یقینا آیاتنا دا د الله د جانب دي معجزې د الله په اختیار کې دي اختیار د معجزو د الله سره ده وما يشعركم او سپوی گئی تاسو انها ان لعل بمنا لیکل دی قرطبی وما يشعركم او سپوی گئی تاسو انها لعلها کی دیشی دا معجزہ اذا جاءت کلا چراشی لا یؤمنون دی ایمان را نوړي وای شي خبره باندې دی قسمونه کول که معجزه را لاله دی ایمان راوړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ویلو چې الله معجزه راکا الله وی تاسو په دې څه پوهیږئ کدا معجزه شاید رام شي بیا ایمان راوړي تاسو نه پوهیږئ زه پوهیږم چې ایمان راوړي یو د معنا دا چې ان په معنا د لعل باندې شو ان په معنا د لعل باندې شو یو دویم نمبر په دې ځکه یو توجیه بلدا وما یشعرکم دا خطاب مسلمانان ته نه دی په دې مخ کې توجیه باندې دا خطاب مسلمانانو ته دویم دا دی چې ما یشعرکم ایها الکفار اے کافرون تاسو پوهیږئ چې معجزې د الله ر جانب دي تاسو څه پوهیږئ چې معجزات د الله په اختیار کې دي بیا دا وما یشعرکم دا خو شو چې تاسو څه پوهیږئ چې معجزې د الله په اختیار کې دي او انها اذا جاءت ليؤمنون دا کلام مستانف دی او دلته تقدیر دی واعلموا ایها المؤمنون مسلمانانو خبر شئ چې انها اذا جاءت کدا معجزه رام شي لا يؤمنون ګوري بیام کافران ایمان نه راوړي بیام کافران ایمان نه راوړي او درېمه توجیه په دې کې دا په کلام کې حذف ته وما یشعرکم مسلمانان ته وي تاسو ته سپته ده انها
چې دا معجزه اذا جات کراشي لا یؤمنون ایمان برانوړي او یؤمنون یا براوړي دا پته الله ته ده لہذا دا د الله اختیار ته پرېږدوي ونقلب افئدتهم من اړو راړو د دې زړونه د حقنا وابصارهم سترګم اړو د حقنا کما لم یؤمنوا به اول مره لکه څنګه چې دی ایمان نه دراوړی په دې کتاب باندې اول مره په اول ځل باندې وسه موږ سترګې اړو راړو څنګه چې په اول ځل باندې ایمان نه دراوړی وسه هم نشي راوړی کما لم یؤمنوا لکه څنګه چې ایمان نه دراوړی دوی به په دې قرآن او په دې پیغمبر اول مره په اول ځل باندې نو وسه ایمان نه راوړي لا يؤمنون به كما لم يؤمنوا به اول مره دسی بشه لا يؤمنون به ایمان راوړي كما لم يؤمنوا به اول مره څنګه چې پاول ځل نو راوړي الفاظ بدسي ونذرهم من پرېږدو دوی لرا فی طغیانهم ندی په سرکشۍ کې یامهون حیران او پریشان ګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.